بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصلاة من الإيمان وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم عند البيت. داستاسو دیرشم باب دے، باب 30. دے باب تعلق ہم کتاب الایمان سره دے. امام بخاری رحمه الله ثابت الله غواړي چې د ایمان په بعض اجزا باندې د ایمان اطلاق کی، یعنی بعض عمل ته ایمان ویل رد به د خلقو چې هغه بعض اجزا د ایمان باندې د ایمان اطلاق نه کوي. الصلاة من الایمان، صلات چې کوم ده دا د ایمان نه ده، یعنی استعمال د ایمان په دی باندې کی. الصلاة من الایمان. وقول الله تعالی وما كان الله ليضيع ایمانکم یعنی صلاتکم عند البیت. دی یعنی سره ده تفسیر گئی د ایمان، او نه دی الله چې برباد کی ستاسو ایمان. د ایمان نه مراد ده یعنی صلاتکم عند البیت، یعنی ستاسو منځ د بیت الله په خوا کې. دا کومه اضافات چې دلته کې امام بخاری رحمه الله کوي، دا اضافه کې د आवाज نه ده بلکې نور محدثین هم په دې کې شامل دي. مسند ابی داؤد 43 پدے کے حدیث نمبر 722. حدیث 722. حدثنا ابو داؤد قال حدثنا شریک وجریج عن ابی اسحاق عن البرہ. سیدنا برہ بن عازب رضی اللہ عنہما، برہ ہم صحابی دے اور عازب ہم صحابی دے. صحیح بخاری روایت ہم داغی نہ دے رستوائی ہوگا ایک اسنادی سے مسئلہ مشترے کوشش بگو چاہم حل شي. خودلتا ثابتو دا چې صحابی دا قول امام بخاری چې دا کم خبر گئی چې یعنی صلاتهم، نو دا په مرفوع روایت کې مشترک. ابو داود 43 فرمائی مونږ ته شریک حدیث ویل ده، دا حدیث د شریک ده. او د جریج هغه روایت کې د ابو اسحاق سبعین اسناد لحاظ سره مونږ چې وایو دا مسله دا چې ابو اسحاق سبعی مدلس ده او دا روایت دا معنعن ده. دله جواب تلاش کو بیا چې جواب یو بیا چې مدلس نه دی आवाजې بلکې د سوی حفظ هم شکار شوی دی، په د باندې وا او هام غالب تغیر راغلی او د په حافظه کې. او بیا د شاګرد چې کوم دی هغه د دنا چې کوم اخذ د حدیث کړی دی نو د اختلاط نه رسته کړی. د حدیث په کتابونو کې بنیادی مباحث دای زمون خلک یې طرف توجه نه ورغی. حکم شی چې غیر مقصود د ناغه باندې ټول زور صرف کی لوی محدث نه ته ټوسا چې د حدیث کې اسنادی دا اشکال له سهل دی. یو حل تاسو تیر جمم دا شان تیر لستو. قال ما قوم كانوا يصلون نحو بیت المقدس. خلق ملشو بیت المقدس او خلق ملشو او خلق بیت المقدس تمخو. فانزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع ایمانکم ای صلاتکم الى بیت المقدس. ان صحابی چې کلا شان نزول د یو حدیث، شان نزول د یو آیت کریمه بیانې په حالاتو کې لاغه مرفوع وي. رسول حدیث مسله چې شان نزول سره متعلق کما خبره
صحابی بیانی نا حکمن مرفوع. امام حاکم دا غیر تعبیر کړل په دې باندې چې تفسیر الصحابی مرفوع. کوم مخ کې جمع ویلو چې د هر صحابي هر تفسیر مرفوع نه وي. هغه صحابه چې هغه اخذ کړي د اسرائیلیاتونه نو دا غي تفسیر مرفوع نه وي. هغه صحابي چې اخذ د اسرائیلیاتونه نه کوي نو حکمن مرفوع وي بشک. خدای مقصد چې کوم دی دا غي تعلق هغه سبب نزول سره. دا مطلب نه چې هر یو صحابي کم تفسیر بالرائے او کی لګن دا حکمن مرفوع وي. د صحابي تفسیر بالرائے حکمن مرفوع نه. البته د صحابي سبب نزول چې کوم بیانې نه حکمن مرفوع وي. او دا روایت حکمن مرفوع ده. امام بخاری خو تعلیقا لیکل ده لیکن دا حکمن مرفوع ده او مسند ده یعنی باسند لیکل ده. دا امام نسائی لیکل ده خو ما ته داغه په صغرا کې کم چې عام درس کې شامل ده په کې ملو نشه ممکن ده کبرا کې خبر کې سنن نسائی کې هم دا روایت موجود ده په دغه الفاظ باندې. پدې کې اشکال لري په حدیث کې ابتدا کې یعنی صلاتکم عند البیت الفاظ دا غریګه عند البیت. دې سم مفهوم دی چې صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم یا صحابه کرامو د بیت الله بخوا کې موږ کو نفاسم ځای نه لګ یعنی بیت الله کې چې کوم صحابه کرامو کړه دي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه دي دا عند البیت خدا کا مطلب دی. لا موږ پاسم ځای نه دی. خدا څه سبب دی چې دې حدیث چې کوم تاسو ویل په کې الفاظ دای چې ما قال یذیا ایمانکم یعنی صلاتکم عند البیت. ته دې سوال له جواب د پاره یو جواب خو خلق ډېر آسان کړل. هغه دای چې ریوی دا عند اصل کې غیر ده یعنی صلاتکم غیر البیت. دا تصحیح شی ده. ډېر آسان جواب ده او اس پاسانه نظام به غمک په خو هو نقطې نه وی کنه نو عین نون دال او غین یې اوري په دې کې فرق ډېر باریک ښکاري. مقصد دا چې کله تاسو د بیت الله نه علاوه بل طرف ته موس کړل ناغه موس الله برباد کړل نه. دا تصحیف قول کسړیو کی نو جواب خودو کو او ریدون کې عمل خاموش لیکن دا د حقیقت نه ډېر لري بدایي چې صحابه کرام ته پوس چې کوم کړه دي رستو چې کوم حدیث راځي ناغدار تاسو په کسانو خېمزو چې غیب لشوی دی په داسې حال کې چې غیب بیت المقدس ته مخکړه نه ده یعنی مول غیب بیت المقدس ته نه راغلی غیب لشوی دی د نه مخکې صحابه کرام ته پوس د غیب مبارک کړو چې دا کم مرګري زمونږه بیت المقدس ته موز نه کړي نو دا غي بارے کې څه خیال لستاسو. هغه جواب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دا خبره کړې ده کوم چې دستور راځي مبارک دا عند دا غیر په معنا باندې یا دا عند تصحیف دا قول درست نه ده. مونږ بزو اصل کې دې خبره ده چې په دې باب کې د محدثینو باهم اختلاف ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله مکه معظمه کې وو او دیو موس کو نو دیو څنګه موس کو هغه تفصیل ما چې موږ پوه شو او د عند البيت یا د غیر البيت تعین به هغه وخت کې مخکې نه کېږي. سیدنا عبداللہ ابن عباس فرمائی چې کان یصلی الی بیت المقدس رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کلا مکه معظمه کې وو نماز به بیت المقدس ته کو لکنه لا یستدبر الکعبه حق کعبه ته شاکول نه موږ به بیت المقدس ته او کعبه ته شاکول نه
بل یجعلها بینه و بین بیت المقدس. موږ بار بار ویل دي چې د قبله هغه طرف ته ودرېدو چې مخې ته قبله مراله او بیت المقدس مراله. قرآن کې موږ حل کړی دا خبره چې مکه معظمه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته موږ هغه مثال هم ورکړو چې بل الته کې قبله سره شمالي ده. شمالي دا مطلب چې دا زمونږ د اوسه کم کله د جمعات ته تدینه بل فرض موږ والو خیر آباد شمال ده زمونږ. نو خیر آباد چې کوم دی دا بیت المقدس ده، مدینه منوره ده. نو د مدینه منورې نه چارغله فرض کا چې دا بیت المقدس ده، او دا اوسه ته فرض کا چې دا کعبه ده. نو چې یو سړی دلته موس کوي یا په شاباسګړه کې موس کوي، ناکم خوا مخ کوي، هغه اوسه ته مخ کوي. اوسه ته مخ کولو سره دا وشو چې د مخ هغه رستم تم راغی. چارغله ته ځکه وباسه او خیر آباد ته ځکه وباسه چې دا مدینه په ځای ته تصور کړل. چارغله ته فرض کړل بیت المقدس. نو چې تا اوسه ته او چارغله ته مخ کو، نو مطلب دا چې تا کعبه ته مخ کو او بیت المقدس ته مخ کو. وکړه چې تلل شي خیر آباد ته اوس نو الته بیا دیخوا مخ کې اوسه ته او یا ول شمال ته مخ کې چارغله ته مخ. دا ممکن نه دي. په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو 14 میاشتې یا 19 میاشتې چارغله د بل فرض مخ بیت المقدس ته مخ. دواړو قبلو باندې ایٹ ټایم عمل ممکن نو. دلته دا یو بحث دی چې آیا دا اجتهادي کارو نه، درست دا چې دا اجتهاد نو بلکې دا توقیف دا مطلب چې دا الله حکم داسې دی، اگر چې حکم معلوم نه موږ. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې عمل باندې الله زور نه تنبیه نه ورکړي، نه په مکه معظمه کې نه په مدینه منوره کې. لہذا دا اجتهادي امر نه دی، دا امر دی د وحی خفی، اگر چې دا غي چرته ذکر نشته. دا محققین رائے ابن حجر اسقلانی رحمه الله دیلا ترجیح ورکړه چې دا اجتهاد نه دی بلکې دا توقیف دی. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته لاړ نو په دواړو باندې عمل اوس ممکن نه دی، ځکه چې مدینه منوره عین د بیت المقدس او د خانه کعبه په متضاد سمتونو کې ده. دواړو عمل ممکن نه دی. بعض خلکو خیال لري یو خدای تعبیر شو، حکم چې مونږه د بلر نه باسو. بعض محدثین دا وایي چې نه، رسول الله صلی الله علیه وسلم کله په مکه کې و ناغبا کان یصلی الی بیت المقدس، البته بیت المقدس ته موږ کو هغه تفصیل نه کوي کوم چې وخت مونږ وو. اگر دواړو کعبو خبره نه کوي، دواړو کعبو خبره نه کوي. څوک دا وایي درېمه خبره چې کان یصلی للکعبه، کعبه ته مخ کو، انغه بیت المقدس پکې نه دی. دا دواړه اقوال غلط پدې دي چې په دې باندې بیا نسخ دوه ثابت دي. نسخ د کعبه دوه ثابت دي. حال دا چې نسخ د کعبه یا نسخ د قبله اثر یو ځل شي. نو درست قول، اصواب قول، یعنی ډېر بهتر قول هغه عبد الله بن عباس رضی الله عنهما. لومبنه قول چې کوم مونږ ویلو هغه ټول نه بهتر دی او علمی لحاظ سره هغه درست دی، ځکه چې پای کې ونسخ یو ځل ثابت شي. الله په دواړو قبلو عمل نه چې کله مدینه منوره ته لړ شي نو اوس په یو قبله باندې عمل ممکن دی، په دواړو نه. نو په دې وجه دی بیت المقدس ته مخ کړل. بیا سیدنا بشر بن برا بن معروف صحابی دے، بشر بن برا بن معروف او فاتشه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التتل التکی د ماسپخین مونږ گئی. د ماسپخین د مونږ په دوران کې باغې کور کې د بشر بن برا بن معروف د مور چې کوم مور
باغ کور کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماسپخین مونږ کوي 2 رکعات شوي دي او 2 رکعات بس د نسخ حکم راغلی د قبله د تحویل حکم 2 رکعات پس راغلی اوس کار دا چې کله شمالي قبله ده کوم چې موږ مثال ورکړو چرغله والا قبله ده نو امام دې دې ولاړ دی مقتدیان دلته ولاړ دي خو چې کله حکم ملوشي چې تاسو ولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام بیت الله ته مخ نو کدا ټول په خپل خپل ځای اباوټ ټرنو کې اوس په مسله بدل شي اوس مقتدیان ټول امامان شو او امام مسجد او مقتدی شي په دیو وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم د التنا مخ کراغ او د طرف ته افقها چې کوم ضابطه پیش کړي به دلیل نه ښه یو لس قدمه پورې تاسو فقط ولا ګوره تا دا وځي یو لس قدمه کې سړی موس کې ګرځنو خیر نه ولې حدیث ور پورې خان دي اګه دا مطلب نه چې تاسو ګرځا مطلب دا چې د مونږ عمل له مثلا یو سړی دی هغه دلته کې سنټر کې دی به ودا شو مونږ دوران کې نه هو کافر کا ورته واجب بس مونږ کو وګړه د مسلمانای کار نو حکم دی چې پودو نسی توریه بشي خلک بدای چې راغنه پوده ماته شي او دې جلل شي دې نه دا به خالی کنه دا وړ کول غوړي دا وړ کول غوړي دې په ټول صف کې یو بونچال راځي کې بدن راځي دا جایز دي دی اوس اړیو سره دې یو قدم اوچت کی وته خو عقلی طور ثابت ہے خو موږ غتا ته نقل لغه ثابت کو چې وای د رسول الله صلی الله علیه وسلم لس قدم کم سے کم تل دی د دوه صفونو مقدار وسې ودا غلط قدم وای نو ودا فقها دا قاعده دا به بنیاد نه ده بنیاد سره دی چې انسان ته ضرورت پیښ شي د موږ د احکامو لپاره نو دې یو لس قدمونه تلی شي البته پای کې بعد خلکو باریکې لټولې چې خپل بوچتې نه تولې په پزما غوان دا بلا دلیل شرعي یو خبره ده لله خدای دې سره ته وچتې کې وظیفه مخمن دا د پرېز تللی چې خو د زمګي نه وچته تاسو وځيګا دا عقلي سيزداګه سره اختلاف کې دي لیکن دې سره اختلاف نشي کېدی چې یو لس قدمه دی لرشي دا تحویل قبله حکم چې شوی دی نو دا د بشر بن برا بن معروف پکور کې شوی ورستو بیا مسلمانان هغه ته مسجد قبلتین نوم یې خره دا رستنه خبر ده هغه زمانه کې د جمعات نو دا مسجد نو په دین کې زمونږه صحابه کرام دی هغه الله غیدا نام بنام د جنت سے ورکړل اته صحابه ټول جنت دي ولایک هم راشدون لاندې هر صحابي جنتی دی خو بعد داسي چې داغي خاص نوم واغستل هغه چې سړیو ګور نه لس نه لري اړ زیات خلک دي خدای لس پای کې مشهور دي څنګه ورته خلک 10 مبشر وي یو به بنیاد روایت دار چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي کې قبله ته مخ کو نو دله سو کسان اور پسې مخ ګرځو نورو نه ګرځو نو ځکه دی په دنیا کې جنت ځای دا دروغ جن ده روایت 10 مبشره به شکشته ده لیکن داغي وجه دغه نه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پای کور کې تاسو تمره کور وای چې به ګلاس کسان اوس کول شي د عربو کور زموږ کور برابر کوا تامبو کیسو کسان موږ کول شي او دا خط وسلور کسان دا دین زموږ د خلکو عجیب عجیب لاس په لته پکې والی ده یو څو کسان دی بس غیل ته موږ کړل تحویل قبله یعنی موږ چې کم کې د تحویل حکم شعر مسبخین موږ مسجد نبوی کی چې کوم لومبنه مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه قبله طرف ته باقاعده ادم ازیګر مونږ او مسجد قباء ته دا حال رسیدل د سحر په مونږ کې په دې باب کې درې قسمه احادیث دي
یو حدیث د ماسپخین یو د مازیګر او بل د سحر. کم خلک چې منکرین حدیث دي هغه دا هدي کې ډېر لوی فاصله ده. دلته کې ابن حجر رحمه الله دا تطبیق کړل، موږ مخکې نم بیانو، خود تطبیق دلته کې دا کړل چې دې طریقه ده. دلته کې اوس څنګه وایو دیوی تقدیر د کلام بدائی چې یعنی صلاتکم التي صلیتموها عند البیت الى بیت المقدس. دا کوم چې موږ بحث کوو کنه چې یعنی صلاتکم عند البیت څه مطلب دی؟ آیا عام موز دی؟ نه، هغه کوم موز چې تاسو بیت المقدس ته کړی د کعبه په خوا کې الله هغه نه ځای دی. دا شی ادې دا نه د استدلال له حافظ ابن حجر چې دا د بیت الله په خوا کې بیت المقدس ته مخ کول دا اجتهاد نه بغیر توقیف کدا شرع سره نه معلوم نو دا اجر بنه په دې باندې، خو چونکې دا د شرع حکم او د الله حکم په دې وجہ د دې باره کې تسلی ورکړه غیله. حدثنا عمرو بن خالد د عمر کې په بعض نسخو د صحیح بخاری کې تصحیف شوی دی، د عمر په ځای عمر لیکل دی، عمر بن خالد. حافظ ابن حجر دل لیکلی دا تصحیف دی، ځکه چې د امام بخاری رحم الله په استادانو کې عمر بن خالد نشته، عمر بن خالد. زمونږ نسخو کې عمر بن خالد دی. خدا د علم خبره ځان سره زوتول پکاري، سبب له نسخه راشي ته پوهیږي دا چې دا دې کې تصحیف شي. او ابن حجر دا تصریح هم کړی دا چې اواز په صحیح بخاری کې نه بلکې په صحاح کې په یو کتاب کې هم د عمر بن خالد نه سره روایت نشته. دا غلطی ده. بیا غسانی او عالم دی هغه وایي چې دا هغه د تصریح کړی. ما ته معلوم نه چې راکم غسانی دی کتاب سره خو بارکیف دی لګي چې غسانی دې تصریح کړی دا چې دا تصحیف دی د عمر بن خالد دی. قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق. دا ابو اسحاق شاګر څوک دی؟ زهير. ابو اسحاق سبيعي مدلس هم دی او دی مختلط هم دی، مختلط هم دی او مدلس هم دی. اصول لري چې کلام یو سړی چې هغه مختلط شي، مختلط څه ته وایي؟ اختلاط. اختلاط معنی ګډوډواله د عقل. د عمر یو وخت داسې راځي چې انسان باندې د عقل ګډوډواله راشي. دغه شان عالم یا دغه شان دی پوهه سړی محدث هغه ته صاحب اختلاط وي، مختلط ورته وي. اسه عیب نه دی. څنګه چې بیماری راځي په انسانانو باندې نورې دا یو بیماری ده، څه ګناه نه دی جنا چې ګناهګارو څخه پیدا چلو شو. په دې لپاره اصول لري چې کلام مختلط راوي سقي مخینه سقي او مختلط شي. نو کدا سے معلوم شي مونږ ته چې د شاګرد ته د اختلاط نه مخکې روایتونه غوښتي دي، لومبه قاعده دا نو هغه روایتونه قابل قبول دي. او که شاګرد داسره چې هغه د بعد از اختلاط روایتونه غوښتي دي معلومه ای تصریح شي. محدثین کوي دا جرح او تعدیل کتابونه چې ګوره تاسو په دې کتابونو لیکلي شي مستقل نو تاسو وضاحت کوي چې دا راوی مختلط ته او فلان کی ته قبل از اختلاط روایت اغسطه فلان کی ته بعد از اختلاط اغسطه. او چې کله معلومه چې محدث ته بعد از اختلاط روایت اغسطه ده ناغه روایت داغه ضعیف وي، کمزور. او کنه بالفرض نه معلومه چې قبل از اختلاط اغسطه یا بعد از اختلاط اغسطه نو ټوبونه ونه پای باندې ابر اواخلې یو ځای غون کېره. نو کله بل ځای نه تایید ملو شو نو قبول وکړي، کله بل ځای نه تردید ملو شو نو رد وکړي،
او کنه تایید او تردید اس نشتا پراته دي ستاره سخوینا لا علم خبره ده غره اوس مسله دا چې زهیر چې کوم ده د ابو اسحاق نا کوم روایتونه اغستري هغه بعد از اختلاط اغستري زهیر روایتونه دا بعد از اختلاط دي ابن حجر لکی ابو اسحاق هو السبیعی وسماع زهیر منه فيما قال احمد بعد ان بدأ تغیر دماغ کے تغیر در آگلو داغے نرستو دن زہیر دغ لحاظ سر خدا یہ سند کے دغ کمزوری رکھ اسناد کے دغ کمزوری رکھ دویمہ کمزوری بدے کے دادا ابو اسحاق چکم دے مدلس دے اور دے روایت کی دچانا برا بن عازب نا اوغا عن سر گئی مدلس چکلا عن کی تیر درس کے ویلو ناغا عنا قابل قبول نہیں یہ داغے روایت بنیاد کمزوری ہے دا دو خبری دی چھ دے حدیث پانے دا اعتراض دے تو صحیح بخاری چکم مخالفین دی ناغید دلتا کی دالبالا شبہ پور تکلی دی جواب خلق اسے کڑا دے جواب ادا کہ یہ تو شکنزلی کلی دی بس یہ سڑے چھ نہ پوئے گی دا جواب صحیح کنزلے گا صحیح جواب دے پکار دے چاہے درست جواب وہی چاہے دا قید خلاف ہم نہیں دے امام بخاری رحمہ اللہ دے طرز نہ مغا معلومی گی اور نور ہم پدے کے سا معاملہ خراب نہیں تارے حدیث تا ویلان دی لکلی چاہے اطراف کم کم دے رہی 399 44 86 44 92 72 52 پدے کلمبنے اور درم پدے سے طریقہ آئندہ خاو کے چتا تو معلوم ہے لمبنے اور درم پدے سوال جواب پدے دو روایتوں نہ ہوں گا 399 حدیثوں کو رہا دوست حدیث نمبر 399 حدثنا عبد الله بن رجا قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق اسرائیل دا اسرائیل چکم دے دا پلار نم دے بن یونس ادان وسے دے دا ابو اسحاق اور دا سما چکم دا دخبل نکنا قبل از اختلاط سمایا دا قبل از اختلاط اور اختلاط بعد از اختلاط اور قبل از اختلاط مسئلہ اخو حل شورا امام بخاری محض د طرق د کثرت د پاره تا تقی چې دا پدې طریقم نقل لے پدیم نقل لے پدیم نقل لے پدیم نقل لے اگر روایت تولے صحیح وایو دا غیر ته کې تایید کی اسرائیل دے تابع ہوئی اسرائیل تابع شد چا حدیث د زہیر د روایت اگر زہیر چاغه د ابو اسحاق نا بعد از اختلاط اخذ کړي اسرائیل دا روایت داغه نه کوي قبل از اختلاط یہ تابع و شاہد ہوئی اور دغه روایت دے لحاظ سره صحیح بخاری درست سے بدے لحاظ بات متن ټول یو دا لومبني سوال جواب شو دویم سوال تا دا وې چې ابو اسحاق سبیعی چې کوم دی دا مدلس دی او دے روایت تی عن سره او حال لای چې د مدلس معنعن روایت چکم دے ضعیف گنل شي تو دې دا په لرش حدیث نمبر 4492 دا التبتا تحدیث ملوشی یعنی حدثنا یا اخبرنا بتاتا ملوشی پدے وجہ عن پا وجہ باندے چی تدلیس کا مخاطرہ پیدا کی دا اختم شوی دا حدیث نمبر 4492 حدثنا محمد بن المثنى 763 سفر
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن سفيان حدثني ابو اسحاق قال سمعت البراء سفیان سوئی حدثنی ابو اسحاق سوئی سمعت البراء عنعنه چکم سیزو مونږ ته تا ویلو چې صحیحینو کې معنعن روایت د نورو وجو د وجه اغینا د عن د تدلیس خطر ختم شي دا غي وجه دکنا دا چا کتلی نه چې وګوره ډېر آسان خبره د تدلیس خطر چې کم دا ختم شو 44 بار حدیث نے 763 صفحه په غلط صفحه ګوره 763 ویخ کلام حدثني ابو اسحاق قال سمعت البراء ابو اسحاق ثقه خدای کنه او هغه وی سمعت البراء ما د برانا اوریدلو نو تدلیس خطر چې کوم دا ختم شو په دې وجه حدیث باندې چې کوم اشکال راته عقلی ختم شو عقلی چې کوم اشکال راته ختم شوه ته درایت وی درایت تعلق چې کوم دی هغه دته نه وای کوم چې زمونږ شبلی نعمانی یا د دې دور محدثین وای دی په حدیث باندې خپل عقلی اعتراض دي نه وای دا حدیث درایتن غلط درایت دیته وای چې د یو حدیث متن کې کلام څومره دی یا د یو حدیث د مضمون قرآن مجید سره یا نور صحیح احادیث سره اختلاف څومره دی درایتن اعتراض دیته وای پاکوهن کې داخله کې دی وای چې د هر چا په حدیث باندې کوم اعتراض راځي هغه ته عقلی یا درایتن اعتراض وای ادا چا کې دي اگر چا سره نه پاروي کوي نه د دین نه واقفي خو چې کله حدیث د عقل خلاف راغی نو دی وی چون کې دا حدیث یخالف العقل والنقل لهذا مردود دا هر چا عقل نه مراد د محدث عقل مراد دا په 200 خلک ټول په اعتراض کوي په حدیث باندې کوئی په سمانه دي یعنی یو سره محدث دی او هغه ګوري چې د حدیث اسناد کې بحث دی یا د حدیث متن چې کوم دی نورو نصوص سره متصادم دی نو دا درایت دی درایت دا مطلب نه دی چې دا هر کس او ناقص د عقل خلافي وګنده بس معاملہ خراب ہے برا بن عازب سیدنا برا رضی اللہ تعالی عنہ اور داغی والد محترم عازب تدوار صحابہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اول ما قدم المدینہ نزل علی اجداده او قال اخواله اول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته راغی نو کوشو میلمش علی اجداده د خپل نکانو سره یې ویلو راوی وای چې اخواله د خپل ماماګانو سره تاسوک دي د انصار دي دا څنګه خبره نکانه څنګه شو دا نکانه څنګه دي متقبلن جواب وکړي چې دا مینه مسله ده کنه آمنه بنت وهب د مدینه منوره اصل خبر دانا دلته کې ام جده عبد المطلب بن هاشم منه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم نکره عبد المطلب او داغه مور هغه د مدینه منوره ده داغه نو سلمہ بنت عمر سلمہ بنت عمر عبد المطلب مور هغه د مدینه منوره او دا تاسو ته معلوم وي مخکې ما کړه تحقیق چې عبد المطلب نوم نه دی نوم نه دی زموږ خلک پوهیږي نه نوم بګیری میاګان عبد المطلب باجا دا نوم نه مطلب ته ترو کنه ته د مور چې کوم دا تلې خپل پلار کور کرا د اذان سره بوتلو دا غي وجه سوا
تاریخ لیکلی ابن اسحاق ابن هشام لیکلی دي چې د نیکه کم واده کړي ولته کې نو د شرط ورسره لګولو چې کله ته سفر لدی وګت سفر لا 2 میاشتو 3 میاشتو لا نو دا په مکه کې نه بلکې دا په مدینه منوره کې نو هغه امینه چې کوم دی نه غتلې والته کې مدینه منوره او هغه خاون عبد الله هغه تل ډېر لري واپس چې کله غراشي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شوی او لوی شوی تا عبد المطلب چې کوم دی پیدا شوی لوی شوی بیا دل ته سندري وای ته د پلار عمل ته ورشي سندري وی او د مکه معظمه یو سړی مدینه منوره ته تللی ناغه چوري ناغه وی دا صبح هاشمي ده تکا ذکر د بنو هاشم دی هغه چې راشي دلته حال وای چې دغه شان دي نو به خیر تاسو نو سي دلته نو مطلب ورپسې لشي مطلب تر ده هغه لړشي ناغه وګو ناغه وی چې دا زما ضرور نخره روانه ده هغه ځان پسې پاس باندې سور کی یا بوخ باندې راضي چې راضي نو اول طریقه دای دا خلکو چې غي طواف کی او طواف دوران کې د نوی میلمه چې کوم د نوی ځوان تعارف کوي مو دیو چون کې لکه دی مطلب چې کوم دی هغه مشر سره دی او د عربو رواج دا چې دا شان کې شران مشران سوري نه یو به غلامي ناوی چې مطلب را او سره خپل عبادت نه دا د عبد المطلب نوم عبد المطلب دغه شان شوی دا نوم نه هغه نوم شیبه ده عبد المطلب نوم دی شیبه هغه بیا اعلان کنه چې دا پوس بو ګداستا مړ نه مسکه شوی او زما مړ راوړی نه ته بیا اعلان وکړه دا د ما ضرور فلان کی دا غزوې ده او دې مونږه په خپل قبیله کې او قام کې دې مونږه زیکو زمونږ چې کوم حقوق دی هغه ده هم دي په دې وجه عبد المطلب نوم نه دا غلط څه ده دا خلکو دې له شهرت ورکړه ته د نوم شیبه ده او دا عبد المطلب مور چې کوم وا عبد المطلب بن هاشم دا غنوم سلمہ ده سلمہ بنت عمر دا غي تعلق بنو عدی سره چې هغه ته بنو نجار وای بنو عدی بن نجار رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله راغله ده ناغه دغه بنو مالک بن نجار نه بنو عدی سره نه ده بنو مالک بن نجار نجار چې کوم ده خاندان په کې دوا غټ غټ شاخونه دي بیا بنو عدی او بنو مالک نو بنو مالک دو آمینه ټور ده او بنو عدی چې کوم ده دا ټور ده دا عبد المطلب نو اس کو تو سوچو کہ تو چراوی ہوئی چې اجداد ویلو کا اخوال ویلو دوا ټکی کی غلطی کی والا صحیح دی عبد المطلب ته وګور نه اجداد شو او کامنه ته وګوره یا اخوال شو پدې کې د عربو د پښتنو طریقې یو شان دي تاسو مور چې کوم ځای نو تاسو ولای کړي ټول خلک څه غنئ ماماګان دا موږ ماما کېږي دا عربو نه روایت دا د انصار له وانه صلى قبل بیت المقدس 16 شهرا او 17 شهرا او یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکلو قباله عقاب زیر سره راشي مخامخ یو قبلی مخی قبل مخامخ بیت المقدس ته مخامخ شپارس میاشتې یا ولس میاشتې دا شپارس او ولس اختلاف وړل وشن یو میاشت وړل وشه کم چې د حدیث منکر دي دا مغینا دینه بس شکشکو خان وتا ته جوړ گیا دا یو میاشت دا درو کومه پکې صحیح ده شپارس دې کولې ته ډول صحیح ده بعضه محاوري کنه بعضه محاوري ته چې اوسړي نه شیخ لې تا دا غوې 200 روپے دي تاسو چې 200 روپے والا
کہ تپوستے کہ جیسے کمے زیادہ کی بھائی کہ نہیں کمے ہوٹی نظر جاتے تو وہی خیر نہیں تاسا مطلب ہے کہ زیادہ ہوئے نمبر کو کہنا محاورہ دوستا سو محاورہ ادا نہیں مطلب چې کته د 200 نه سیوا راځي ځان درکو مطلب کمه ده دا محاوري وی دا عربی ځان له محاوري وی د اردو ځان له محاوري دا کله شوه د هجرت 12 ربیع الاول باندې شوه ده چې 12 ربیع الاول شي نو سو ورځې پاتې شي په ربیع الاول کې اتلس ته خدا کا پاتې شوی خدا میاش به کنسل کې نو ولس په دې جوړ شي او چې میاش ته نه کې شپاله بشي تحویل قبله کله شوی دی رجب کې 2 هجری اس حساب ہوگا ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاولی جمادی الثانیہ رجب شعبان رمضان شوال ذیقعد ذوالحج محرم سفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاولی جمادی الثانیہ رجب نو رجب چې کوم دی ته پورا میا حساب کې نو 19 میاشتې شو او که حقیقتا نه واخلې نو 19 میاشتې دي نه داریش 14 میاشتې او اتلس ورځې 14 میاشتې اتلس ورځې دا داسې اختلاف نه دی چې ګنې داسې څنګه دي وي بلکې دا دغه اختلاف هو چې پورا میاشت شمیره نو دغه ورګي او کنه صحیح کې بل فرض بیا دا انداز 12 ربیع الاول باندې هجرت شوه او 2 هجری رجب 2 هجری کې هغه تحویل قبله حکم شوه په دې دوران کې څه خلق مړ دي او د خلق مقدار چې کوم دی هغه لس کسان دي لس کسان څوک دي مکه مکرمه کې د قریشو نه عبد الله بن شهاب دی دا مسلمان دی مړ شوی دی مطلب بن ازهر دی دا دواړه بنو زهره سره تعلق لري سکران بن عمر دی سین سره دا بنو عامر سره تعلق لري درې کسان دا مکه معظمه کې صحابه کرام مړ دي تحویل قبله نه مخکې حبشه کې وګوره حطاب دی حطاب حیت وی الف وی حطاب بن حارث دې مړ دی حبشه کې عمر بن امیہ اسدی دې مړ ته مړ دی تحویل قبله حکم نه مخکې عبد الله بن حارث سهمی دام حبش کې مړ دی عروه بن عبد العزى او عدی بن فضلہ دیدوار لا مړ دی فضلہ تاسو شو عبد الله مطلب سکران دریغه شو حطاب عمر عبد الله بن حارث عروه بن عبد العزى او عدی اتشو انصاروں کے مدینہ منورہ کے برا بن معرور او اسعد بن زرارہ لس صحابہ شو دا لس صحابہ مړ شوي دي ته تحویل قبله د حکم نه مخکې یعنی دې ټولو بیت المقدس ته مخ کړل نو سوال دا راته چې د بیت المقدس ته کوم منځ شوی دی دا به څنګه وي خلق میں اعتراض کړی دی صحابه په نو کې سوال راغلی دی او د هغې په جواب کې قرآن مجید دغه فرمایلی دی چې وما کان الله لیضیع ایمانکم ان الله بالناس رؤوف الرحیم امام بخاری رحمه الله ثابت والله غوار وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا 14 میاشتې یا 19 میاشتې مخکړو وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت
کان یعجبه هغه خوشاله او پدې تعجب ول نه عجب والم نه تعجب والم نه پسندیده ده پسندیده خبره دا وا چې دا قبله ده بیت الله طرف ته وانه صلى اول صلاه صلاها صلاه العصر وصلى معه قوم دا روایت راغی کوم ته چې وختي ما اشاره کړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم اول منځ کړه ده قبله ته هغه کوم منځ ده صلات د عصر ده وصلى معه قوم پدا سے حال کې چې قوم ورسره منځ کړو وختي ما تعبیر داغه نسو کو مسجد نبوی کې منځ ورنہ حدیث پر متفق دی چې تحویل قبله حکم د ماسپخین په منځ کې شوی حدیث صحیح دی او هغه حدیث هم صحیح دی چې مونږه د سحر منځ قبله طرف ته وکړو مونږ د محمل جدا جدا وګه اول هغه منځ دی چې پای کې تحویل قبله حکم شوی دی هغه ماسپخین منځ ته تحویل قبله نه رستو لومبنه منځ چې هغه پورا شوه دی او مدینه منوره کې شوه دی مسجد نبوی کې شوه دی دا مازیګر موز دی البته دا حکم قباء ته په سحر کې رسیدل دی په دې وجه باندې قباء والو د سحر موز قبله ته کړل د روایتونو کې څه اختلاف نشته محامل جدا جدا دي فخرج رجل ممن صلى معه فمر على اهل مسجد وهم راكعون بار اوتی اوسړی داغه چانا چې مونږه کړو د پیغمبر سره فمر على اهل مسجد ناغاد اهل مسجد په خوا کې لړ په داسې حال کې چې غیر رکوع کیو دنه قباء مراد ده او کنا مسجد بنو سلمہ مراد ده بعض خبر ډېره کمزوري بعض خلکو خیال لري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سار مون ډېر وخت وکړو نو دا سړی چې کوم راوته دی نو دې تلره مسجد قباء ته او قباء کې د حال ویل دی نو خبره غوته ډېر آسان ښکار شو خو د قباء او د مسجد نبوي ومنځ کې 3 میله مدل نه نو دا د خامخا ثابتې دا چې نور خطو سره تر سار مون کولی شي حالای چې حدیثو کې تصریح دا چې دا مسجد بنو سلمہ ده کوم چې مدینه منوره کې دا یاد ساده چې موږ د دې قائل یو چې پرستنی ټیم کې موږ کیږي خو موږ ټول عمر جنگ پدې کو چې افضل کم یو شي ده وګوره بسې ګرځي خلک کنه ګرځي ډېر ثواب پسې ګرځي ګلک ثواب پسې ګرځي ډېر پسې ګرځي بیا اول وخت کې کوي څنګه څه لګا د سحر اول وخت اجر ډیر دی اعظم دی اسفروا بالفجر فانه اعظم الاجر اسفار کوي د سحر په منځ کې څه مطلب اسفار دا مطلب چې په رڼا کې شروع کا اسفار مطلب دا چې شروع تا په تیارې کې غړي قرات به وګت کنو رڼا ته برور سي علاوه اسفار دا غي فائدہ وسي انه اعظم للاجر اجر کې به عظمت راځي زمون خلک دا وایي خاص کر فقہ حنفی کې لیکلي چې کله د سار مونږ لیټ کو نو ډېر خلک راشي ورنه نو ډېر او اجر ملو شي بیا اکثر الاجر پکارو اعظم نو پکارو پیغمبر الفاظ مو بدلوه ایک حکمت شریعت دا نه غواړي چې ډېر خلک دې مونږ کوي شریعت دا وایي چې څومره خلک مونږ کوي چې هغه خلکو اجر ډېر اجر عظیم چې ته ډېر خلک ورته حاضر شي نه تا د پیغمبر الفاظ پر هودل بلاغت ما نه پويږي سره اکثر نه ویلې اعظم الاجر دا ټیک دی ټول عمر وګت مونږ دې نه کوي سره کله کله رڼا کې وي خدا ټول عمر پرانا کې ګل چې پیدا شي هم پرانا کې عمر کا پورے پرانا کې لګي نور خطو سره دا غلطه طریقه کله سړی وختي کوي او کله دې میاس کې کوي او کله دې پرستو کوي موګه درې ګور
وهم راکعون پدا سے حال کی چغی پر رکوع کیو رکوع کی قال اشهد بالله لقد صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل مکہ اشهد بالله پالا قسم خورم گواہی کوم د الله دنو چې ما موږ کړه پیغمبر سره طرف د مکې ته خلک موږ کوي کنه او خبره رچا منله دا رچا چې موږ نه کوي نو موږ به ماتېږي کنه ولې فقہ کې دی لګلې چې څوړې تلاوت غلط کوي او لقمه یا چا واغه چې موږ نه کوي دې موږ فاسد ده نو بنیاد خو پکاري کنه یو خبره بنیاد پکاري دلته دا بنیاد دی خبره چې کوم سره متعلق څه خبره ده نو ټیک ده اول مثال هم تعالی درکم تا هغه ډېر ویلي فقہ یو سړی جهاد د قبله ته مخ نه مشرق ته مخ ایو سړی راشي واقف کار هغه تو کی ده ځه مخ موږ ویږي کې باندې نه الته هم در بل چاو منه دا موږ د خارج سړیو باندې کوي نه مالا دا مو چې فقہی کتاب کې هغه انسانان دي پته لګي چې عالم په کم تناظر کې خبره کړې ده شاګرد څنګه کتلې ده او څنګه لیکلې شوی کم شی چې یقیني معلوم نه کې تعویل مخه کم شی چې یقیني نه معلوم نه کې تعویل موږ د فقها مذاق نه وړاو ممکن د فقيه څخه خبره کړې خو په کم تناظر کې کړه نه تناظر ته بدل پکاره رسول الله علیه وسلم راشي پر وجه کې ځوان ظلمه هغه ورته چې غز خپل کور والا سره بوسه کنار کوم نو څنګه وای اور دې ناجایز دي حرام دي تمنه بل راشي ناغه ورته چې زه بوسه کنار کوم څنګه نه ورته جایز دي کته دې یو سره هم د شان د خبرو کې ته وسوي چې دواړه خبرې ټیک دي دواړه غلط دي کړي یو صحیح دی یو غلط دی رسول الله چې جواب دی هغه تناظر ګوري دی چې کوم لمنه ته پوس کوي چې ناجایز دي هغه ځوان سره دی چې هغه د خپل اربه د خپل شهوت باندې هغه غلبه نشي حاصلوله هغه ته وایي ته ونه کې او کم چاره چې اجازه ورکړي نه بوډا دی ممکن دا هغه اربم خدای نه اجازه ورکړي دا فقہ دغه حالي دا مطلب نه چې موږ د فقها او مذاق وړاو غلط طریقه ده نه مذاق وړاولې نس پکاوي کولې خدا سره چې یو سیز د نس متصادم راغی هغه پرې راغی سلای وایي نه یو قول لغې کړل په دې څه شي ده په کم تناظر کې کړل په څه بنیاد کې کړل انا نه معلوم چې نه معلوم نه بس یې مزه لکه زمونږ لپاره واجب اطاعت صرف او صرف محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بل څوک نه دا مطلب نہیں د فقهاو کتاب مګوره ګوره ینه فایده اخلا فدارو کما هم قبل البيت ناغي تو شو لکه څنګه چې وو بیت الله طرف ای خو تو شو نو امام چل شو ښکارا امام مخ کې تل یو ښکارا خبره وكانت اليهود قد اعجبهم اذ كان يصلي قبل بيت المقدس واهل الكتاب يهوديان داسو چې قد اعجبهم هغه ډېر خوشاله چې کله هغه موږ کو طرف د بیت المقدس يهود پر ډېر خوشاله څنګه خوشاله ولې خوشاله چې د دی خو په قبله کې زموږ تابعداري کوي کنه نو وخت تیرې دو سره سره بدی زموږ د نور خبره هم ومني دا دلیل دې خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیت المقدس ته په خپل اجتهاد باندې نو مخ کړی دا توقیف دی ابن حجر دې دا استدلال او دارنګ نور اهل کتابهم فلما ولى وجهه قبل البيت کله چې هغه خپل مخ بیت الله طرف ته کو ان کړو ذالک دا خبره ډېر ناشنا ولګی دا اوسه بل خبر وکړه چې دې په خپل مطمئن نه په خپل دین کړه دې خو مخ کې وکړل دې خو مخ فارسی کې دا چې خوې بدرا بهانه بسیار نه چا چې خوې خرابي
ناصر د بانو بوجه ډکی تا به کیسه اورېدلې کنه دا لومبړ بچی ره کڅ شه دا وبس کی کنه په ونه لګ ازمره اور پسې راشي ورته وبله ماته خلک کړي او دې ماما او بغستا طرف ناراضي کنه نه کتا پکې ګوتې واري خو ما طرف ته بخل راځي نو دغه ګستاخی کې ته دوی خو یې بدرا بهانه به سره امریکا دا کنه بس بالا لټي یار څه جوړ سو قاعده کلیه نشته بس دا د يهودو د نصارا په خوانه عادت ده اوس بل دې ته پندرا بدلنا ہے پندرا بدل کړو تر اوسه یو خبره کوله نو بل شانته شو زهير وی حدثنا ابو اسحاق البراء في حديثه هذا انه مات على القبلة قبل ان تحول رجال وقتلوا چې دا خبره دی کله کړي وا مرشه على القبلة په قبله باندې کومه قبله مراد ده بیت المقدس قبله دی مخ قبل ان تحول رجال مخ کې دینا چې دا بدل کړي شي سسړي او قتلوا او قتل کړي شو لس کسان د ما خول د غلس کسان تحویل قبله نه مخ کې مړو فلم ندري ما نقول فيهم نو موږ نه پوهېدو چې موږ بسو وایو په دې کې فانزل الله تعالی وما كان الله ليضيع بإيمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم الله د آیت کریمه نازل کو چې الله ستاسو منظور له دوا کوونکې نه ده په دې حدیث کې څه فواید دي هغه فواید تا حدیثو به ہوتا ډونګې نظرونه لګو ورته ابن حجر په کم نظر وګوري د محدث او د غیر محدث په نظر کې څومره فرق دی یو فائدہ دا الرد على المرجئه في انكارهم تسمیه اعمال الدین ایمانا دیکھیں په مرجئه او رد ده زکات چې هغه د دین اعمال باندې د ایمان اطلاق نه کوي ابن حجر وی حدیث نه سوال مشو چې په اعمال د دین اطلاق د ایمان اطلاق کې دي شي دا ساده ساده استدلالات دي خلق سوج بوج غواړي دویم فيه ان تمنا تغییر بعض الاحکام جائز د بعض احکامو تمنا جائز ده دغه تغییر وکړي شي کله چې زمانہ تغیر وی تغییر پیغمبر ژوند دی او تمنا کولی چې کدا حکم دا سنوي دا څه نو څنګه وي دا جائز دی او دا پډېرو سيزونو کې ثابت دی لکه عمر رضی الله عنه د سود په باره کې د شراب په باره کې دا روایت ستره کړه چې یا الله مونږ ته د شراب په باره کې واضح بیان هوګا ته تمنا نو قران ال جواب راغی فعلم تو منتهون شراب پرې ده کنه پرې ده باندې کډیر شي سوزونه تمنا په داسې وخت کې د تغییر د حکم چې کله رسول ژوند دی د رسول الله په ژوند کې تغییر په احکامو کې راځي چې ته نسخ وي نو حدیث ندام باندې مشوره چې تغییر د احکامو ته کول شي اوس نشي کولای اوس دانه شي ویلې چې کاش تسار داموس پګې نه اوس نه دا خبره البته پیغمبر ژوند دی او تا تغییر د بعض احکامو تمنا کولای شو وفيه بيان شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وكرامته على ربه لإعطائه له ما حب من غير تصريح بالسؤال خلق بلا وابیان دي کنه وابیا جاتے چاہتے پیغمبر کې د پیغمبر مینه نه دا جعلی عاشق راغله د پیغمبر شرف د مصطفی صلی الله علیه وسلم او دا کرامت د الله پنځ پیغمبر غختل الله زله کې دا چې کاش چې الله رب العزت زما د نیکه قبله ما لپاره تجویز کړي نو سوال خو نه وکړي لیکن الله داغه حرص لا جو ساتو او داغه تمنا پورا کړه کما چې هغه د خپل نیکه د قبله سره دا ابن حجر استدلال دینا وفيه بيان ما كان في الصحابه من الحرص على دينهم والشفقه على اخوانهم صحابه کرام چې کوم دي دهغي هم قرانه کې یو بل سره شفقت ونی نه ده ذکر چې خلک اعتراض وکي چې تحویل قبله نمخ کې کم خلک مړو داغي بارا کې ستا اوس خیال لې ناغي سوې مونږه تمنا کوله چې کاش مونږ ته جواب ملو شي هغه جواب الله راک
ابن حجر وی چې د آخري جمله چې مونږ وی چې انسان لا په یو بل شفقت پکار دی، دا شفقت ری تعلق د انسان حسن اسلام سره دی. په دې وجه امام بخاری رستو باب دی دا د عربت د طریقه ده چې بابو حسن اسلام المرء. اگر خوږ علم د حدیث حسن اسلام المرء باب حسن اسلام المرء. د یو سړي کوم اسلام بخښته اسلام په ټول خښته دی، خو کوم سړی وایي چې داغه اسلام مونږ خښته وګڼو. قال مالک اخبرني زید بن اسلم. قال مالک د امام مالک او د امام بخاری په میاس کې سو واسطه دي. دا حدیث تعلیقاً ذکر کړل دی او دا موصول موجود دی په سنن نسائی کې حدیث نمبر 4998. امام نسائی وی اخبرني احمد بن المعلى بن يزيد قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد قال حدثنا مالك. کم از کم درې واسطې دي اس کې. اخبرني زید بن اسلم، زید بن اسلم ز خبر کړم چې عطا بن یسار د خبر کړو د دې خبره نه چې ابو سعید خدری د خبر ورکړو انه سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول. هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اذا سلم العبد فحسن اسلامه. کله چې یو بندا اسلام وروړي اذا اسلم العبد اسلام قبول کی مطلب دا چې کافر سړی چې اسلام قبول کی فحسن اسلامه پدا سے حال کې چې خ اسلام وروړي. خ اسلام څه مطلب؟ ورستو د اسلام منافس عمل ونساني زړه کې اخلاص هم سمي، عقیده کې هم اخلاص سمي، عمل کې هم د اسلام مخالفت نه کوي بلکې موافقت کوي. نو حسن اسلام وي. یکفر الله عنه كل سیئات کان زلفها. یکفر الله عنه الله رضی داغنا كل سیئات هر گناہ کان زلفها زی لام فی زلف ارتکاب کول اسلف بمعنی دار راضی وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. زیل عام فے نزدی والد ہوئے زلفے نزدی گل رہی زیل عام فے ازلفا کان زلفها کم چه دکلی وکان بعد ذلك القصاص. اور دین رستو بسی برابر والی یعنی مخ کې چې د کوم ګناهونه کړی نو هغه اسلام قبولولو سره ختم شي او دا هغه نرستو کده ګناه کوي نو برابر سرابر لیکل شي. که یو بدی کړی دا یو بدی لیکل شي، که دوه بدی کړی دي نو دوه بدی لیکل شي سوا کیږي. والحسنۃ بعشر امثالها. بدی برابر سرابر دا پادشو نیکے اور نیکے د لسن والے الى 700 ضعف تر وہ سو چند پر دی. دا ہر عمل دا اوسګار دی خلک جیسے کرونوں کے اشارہ بن گئے اللہ لیکن قرآن سے فرمائیے لگی واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ سے واقعی دا 49 کروڑ پکی دا وڑے لگی دی اگے نم سے واقعی الى 700 ضعف والسیئات بمثلها او گناہ چکم دے اغلی کی داغے برابر الا ان یتجاوز اللہ عنها مگر کله چې الله داغے نہ معافی وکړي. خدا د خ اسلام چکم دے فائدہ دادا چې د انسان گناہ یو لیکلی شي او د انسان نیکه هغه یو پلس کم از کم
یا یو پوس او زیات نه زیات یا والله یضاعف لمن یشاء مشکل نشته بیان. حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احسن احدكم اسلامه کله چې پتا سو کې یو سره خ اسلام وروړي خ اسلام قبول کی خ اسلام څه مطلب شرک نہیں پکې بدعت نہیں عملی کوتا ہے نہیں عفو درگزری یو بر سره مهربانی وي دیانتداری وي خوش اخلاقی وي دې ته حسن اسلام وي. فکل حسنۃ یعملها تكتب له بعشر امثالها نو هر نیکی کوم چې دې کوي لیکلی شي دا داغه لپاره بعشر امثالها داغه پلس چندوان ده ترسو پوری الى 700 ضعف ترغو سو چندو پوری وکل سیئات یعملها تكتب له بمثلها او هر هغه ګناه چې دی کوي نو هغه لیکلی شي هغه لپاره بمثلها داغه په مثل ینه کې یو کړي نه یو لیکي او کدوې کړي نه دوه لیکي.